بسم الله الرحمن الرحیم. یو سوال هغه سوال دا دی چې د منځونو دپاره 15 وختونه ولې مقرر کړی شوي؟ بس سار به انسان د الله جل شانه عبادت کو، یا به ماښام کو، یا به ماسخوتن کو، بهرحال یو ټایم کې به دا عبادت د الله جل شانه کېدو. بس پوره 15 وختونه ولې مقرر کړی شوي؟ نو دې سوال جواب دا دی چې څنګه د اوقاتو په بدلیدو سره د انسان په بدن کې تبدیلی راځي، دغه رنګې د اوقاتو په بدلیدو سره د انسان روحانیت کې هم تبدیلی راځي. سحر وخت کې د انسان بدن یو شانی، غرمې کې بل شانی ستړی لګ لګ، مازیګر کې بیا نورم ستړی، ماښام کې دومره ستړی چې د پاسېدو نه بس څوک چې ورته د سکار وایي ورنشم کولی ستړی یم بس خوب وله ورځي. دغه رنګې د روحانیت هم څنګه چې د انسان د بدن دپاره د خوراک ضرورت دی، دغه رنګې د انسان د روحانیت چې کم طاقت دی د هغې دپاره د روحاني خوراک ضرورت دی. هر کله نور نه یې راختلی نو د شپې نه تیارۍ تکه توره تیارۍ بیا ترې ورو رڼا راوځي، دا بیل حالت دی. په دغه وخت کې به د الله عبادت کې چېرې د دې تیارې نه دا رڼا چا راویسته؟ دا کم ذات دی چې د دې تیارې نه رڼا کړه एकदम. ماسپښین چې کم دی نو نور په اسمان کې یو طرف دی، د زوال نه بعد واوړي بل طرف ته، اوس دا انور دی بل طرف ته چا واړو؟ دا بل حالت دی. نو په دغه وخت کې هم د الله جل شانه عبادت کې مازدیګر چې شي نو د انور رڼا زیړوالي طرف ته مایل شي، د نور هغه تیزوالی هغه ختم شي، لکه نور بیا سړی ډېر نه تنګوي، دغه بل حالت دی. نو په دغه وخت کې هم د الله عبادت کې او بیا د ماښام نور پرېوتو، اوس نور نشته، رڼا ختمه شو، شپه راتلو واله ده، اوس د انور کم ذات خېجولی او کم ذات د انور ډوب کو، دغه بل حالت دی. په دغه حالت کې هم د الله عبادت کې بیا هر کله چې شپه شروع شي نو اوس ورځ ختمه شو، اوس تیاره شروع شو، اوس دا تیاره کم ذات راوسته. په دغه وخت کې هم د الله عبادت کې نو د کائنات د بدلیدو، د نظام د بدلیدو په ورځ او د شپه کې د حالاتو د بدلیدو وختونه 15 دي. نو دې وجې نه د الله جل شانه د طرف نه د مونځو وختونه هم 15 مقرر کړی شو. اوس که چېرې په ورځ او په شپه کې انسان عبادت کولی او ټایم یې نه وی مقرر، نو بیا به د دغه عبادت د کولو اهمیت نه وی، او بیا به چا کولی او چا به نه کولی. نو دې وجې نه شریعت وخت مقرر کو دې دپاره چې یاره د بنده سره فکري چې یاره دا زما د عبادت وخت دی. څنګه چې د بنده سره دا فکري چې یاره دا زما د چایو ټایم دی، دا زما د روټۍ ټایم دی، دا زما د ناشتې ټایم دی، او هغه په هغه ټایم کې هغه کار کوي، هغه د بدن هغه خوراک هغه پوره کوي. دغه رنګې د روحاني خوراک هم هغه ضرورت دی مسلمان ته، ایماندار سړي ته، چې دی به روحاني خوراک کوي. که چېرې دا روحاني خوراک ونه کي، روحاني اعمال ونه کي، نو د ده به بیا زړه بېچینی. څنګه رنګې چې مونږ هر یو کار کوو، که واده دی، که غم دی، که جنازه ده، وخت هم مقرر کړی. که چېرې یو وخت مقرر نه کړو نو هغه واده بیا نه شو کولی، هغه جنازه بیا نه شو کولی. یاره تاسو د جنازه څه ټایم وکړه؟ یاره مونږ 10 بجې وکړو، تاسو خواړو اعلان ونه کړو، مړه بس اعلان ته څه ضرورت و؟ واده کله وشو، یاره پرون ابد اوس واده و، تاسو خو مونږ ته اړو وینا ونه کړه، تاسو خو مونږ اړو خبر نه کړو د څه نه. لہذا بیا خفګانونه پیدا کېږي. د هغې د وجې انسان د جنازې دپاره، د واده دپاره چې دا دنیاوي ضروریات دي، دې دپاره انسان وخت مقرروي. دغه رنګې د عباداتو دپاره هم شریعت وخت مقرر کړی. الله جل شانه دې مونږ او تاسو ته د 15 وخته مونځ اهتمام په خپلو وختونو کې او د جمع سره الله جل شانه دې مونږ ته توفیق راکړي چې مونږ د دې اهتمام هم کوو، بیا به زمونږه زړه ته چین او سکون او راحت حاصلیږي. او که فرض کا د جمع اهتمام نه کوو نو بیا ځان لمونځ ډېر مشکل شي، ځان لمونځ کې شیطان ډېر محنت کوي، بس انسان نه پاتې شي، قضا شي استه.